السلام علیکم. بنگلاديش کې چې کوم عوامي انقلاب راغلی نو هغې کې هراول دسته چې وه مرکزي کردار طالب علمانو ادا کړی او هغه طالب علمانو دومره مصمم اراده وکړه چې 200 کسان پکې فورسز او انتظامیه پولیس په فایرنګ کې شهیدان شو، خو هغوی د خپل مقصد نه وروسته نه شو. دغه سره چې انقلاب راغی، هلته کې نوی حکومت راغی، وزیر اعظم وتښتېده، نو د دې اثر بیا په خطه کې مو شو. او چونکې پاکستان د دې فرسوده نظام نه او د نااهله حکمرانانو نه عوام ډېر تنګ دی، دلته کې هم طلبه تنظیمونو اعلانات وکړو، پریس کانفرنس یې وکړې، پای کې نمایه آی ایس ایف او انصاف سټوډنټ فیډریشن په مختلف پریس کلبو کې چې کله هغوی د جدوجهد او د اعلان وکړو چې موږ به د دې فرسوده نظام نه د خلاصېدو دپاره خپل جدوجهد کوو، نو بیا نیکټا یو لیټر جاری کړی و، په سوشل میډیا باندې وایرل دی، چې یونیورسټۍ وایس چانسلرانو ته خط لیکلی دی چې څوک هم د بنګلادیش ماډل غونته احتجاج کوي د یونیورسټیانو نه وباسي. بیا پرون پکې یو عجیبه کار وشو چې د اقرا یونیورسټۍ یو طالب علم دی عامر خان، هغه هم پریس کانفرنس کې به شرکت کړي، نمایه شوی و. نو هغه په پیښور کې یو علاقه د نوتیه د صدر کې ده، هغې سره نامعلومه کسان راله او هغه یې اغوا کړو. د دې خبر چې کله په سوشل میډیا خور شو، نو بیا ډېر تنظیمونو وی چې موږ به احتجاج کوو او الټیمیټم یې ورکړو چې د شپې 10 بجو پورې کو عامر کور ته را نغی نو موږ به ټول پیښور بند کړو. بیا د هغې الټیمیټم اثر وشو، په سوشل میډیا آواز چوت شو، نو د 10 بجو نه 40 منټ مخکې را پرېښودو او راغی. خو دلته کې یو اهم خبره ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، نو د تحریک انصاف په حکومت کې آی ایس ایف الګ چې یو پورمن پریس کانفرنس کړی، هغه چا اغوا کړو؟ او آیا کو پولیس نه دی؟ نو څوک دومره طاقتور دی چې هغه اغوا کړو او بیا د عوام په پریشر باندې واپس راغی؟ د عوام پریشر ته هیڅوک نشي ټینګېدی، خو کو عوام منظم شو نو د دې فرسوده نظام نه او د دې حکمرانانو نه موږ ځان خلاصولی شو. خو موږ اوده یو، موږ هر سړی وایو زه لا په ما نه ده راغلی، په ده ده چې کله په ما راشي بیا به ګورم. او دغه تقسیم چې دی دغه یو بیا ختمی او موږ هیڅ نشو کولی. متحد شئ، پرامن اوسئ، د خپل حق دپاره جدوجهد د هر پاکستانی بنیادي حق دی. په آئین کې دی چې زمونږ تعلیم به حکومت راکوي، صحت به حکومت راکوي، روزګار به حکومت راکوي، امن و امان به حکومت راکوي. چې کله په دې کې ناکامه وي، په دې ټولو کې مکمل ناکامه دی، نو د عوامو د پرامن احتجاج حق دی چې ابه کوو. پرامن احتجاج چې څوک روکاوي، کله چې ته پرامن راست لارې بندې کې، نو بیا خلک په تشدد راشي، او تشدد نه د عوامو په مفاد کې دی او نه د ریاست په مفاد کې دی. نو هغه وکړې د خدای دپاره دا فیصله ساز چې ور نه لګي او په امن و امان مسله جوړه نشي، پرامن طریقې سره دا مسلې د دې عوامو حل شي. ګینې بنګلادیش نه مخکې سریلنکا هم خلکو لیدلی دی، هلته کې هم وزیر اعظم بیا تښتېدلی، حکمرانان تښتېدلي، او هر ځای کې خلک د حکمرانانو سره په نظام انصاف هم سوال چوتی. په بنګلادیش کې چیف جسټس لا د 2 بجو پورې ټایم ورکړی چې ریزاین کا کې نه بیا به ستا ګیراو کوو، او هغه هم ریزاین کړه. نو زمونږ فرسوده نظام په دې خطه کې د ټولو یو شان دی، کو د هندوستان دی، کو د سریلنکا دی، کو د بنګلادیش دی، او کو د پاکستان دی. نو چې هلته کې دا راله، نو پاکستان کې هم څه لرې نه ده. خو اوس هم موږ د هوش نه کار وانلو، نو پاکستان به هم دغې طرف ته تیزۍ سره روان دی. پرون د بجلی د وجې یو رور د کشر رور د کمرې بجلی کټ کړه چې بل ډېر و، هغه ورسره پیسې نه وې ورکړې، او کشر رور یې بیا د زهرو ګولۍ وخوړې او ځان یې مړ کړو. دغسې واقعات روزانه تاسو وینئ چې د مهنګایۍ د لاسه، د بجلی د لاسه خلک خودکشیانې کوي، او حکمرانانو ته دا هر څه مفت دي. نو پرامن احتجاج د هر پاکستانی حق دی، چې څوک په دې کې رکاوټ کوي هغه د عوام او د دې ملک دشمن دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.